زما خدمت د الله په ذات مې د قسم چې صرف د قوم خدمت دی. مونږ د پاره تمامې پارټیانې چې کومې دي هغه بالکل زموږ د پاره یو شانتي دي. که په ما باندې ستاسو په مخ کې زه دا یو کولاو چیلنج ورکوم چې په کومه ورځ باندې په ما باندې د 1 روپۍ کرپشن ثابت شو نو په هغه ورځ باندې به زه د خپل وردي وباسم او زه به نوکري نور نه کوم. انشاءالله دا زموږ عزم دی، دا زموږ میشن دی چې یاره مټه د جرایمو نه پاکه شي او مټه مونږ یو پوره ځای جوړ کړو او په دې کې د منشیات خلاف، په دې کې د چور چکار خلاف، په دې کې د سماج دشمن عناصر خلاف او په مونږ باندې هیڅ قسم داسې پولیټیکل پریشر بالکل نشته. مونږ د پاره تمامې پارټیانې چې کومې دي هغه بالکل زموږ د پاره یو شانتي دي. ټولې پارټیانې چې کومې دي زموږ د پاره ټول قابل قدر دي. په مونږ باندې داسې هیڅ قسم پریشر نشته چې د پلانې پارټۍ کار به کوو د پلانې به نه کوو. زموږ دا یو کولاو میسج دی د دې ټول مټې تانی د اوسیدونکو دپاره چې په جایز کار کې چې کوم دی نو هر سړی راځي. جایز کار به بالکل تاسو له موږ د شپې ورځې موږ تابعدار یو او انشاءالله د هر سړي د عزت نفس به موږ خیال ساتو. د هر سړي له چې قانون او د 73 قانون کم د هغه بنیادي حقوق ورکړي دي د هغې به موږ پاسداري کوو او انشاءالله تعالی دا مټه چې کومه ده دا به مونږ څنګه چې زموږ افسران دي، زموږ ډي پي او صاحب دی، ډي آی جي صاحب دی، زموږ ایس پي صاحب دی، ډي ایس پي صاحب دی، د دې ټولو خصوصي هدایات دي. د هغه هدایاتو په باره کې به مونږ به انشاءالله د مټې تاڼه چې کوم د تاڼې حدود چې کوم دي دا به مونږ د جرایمو نه پاکو، دا به مونږ د منشیاتو نه پاکو، دا به مونږ د سماج دشمن عناصرو نه پاکو. د دې د شهریانو سره به مونږ بالکل په قانوني طریقه باندې برتاو کوو. د دې د غریب به مونږ خیال ساتو او زمونږ چې څنګه د یو پولیس افسر دپاره مطلب دوه سترګې پکار دي چې دله د شریف سترګه هم پکار ده او دله د رزیل سترګه هم پکار ده. ځکه چې که کله تا د شریف سره رضالت وکړو نو هم معاشره بګړاو طرف ته ځي او که کله دې د رزیل سره شرافت شروع کړو هم به ستانه معاشره ګډوډه ځي. نو انشاءالله دا موږ تاسو له یقین دهاني درکوو. بل ستاسو د دې چینل په وساتت سره موږ د خپلو غیورو عوامو دا یو ریکویسټ ورته موږ کوو چې د اختر ورځې را روانې دي ځای په ځای باندې چې کومې دي میلې لګېدلې دي یا خلک خپل مال مویشیان راوباسي د هغې د خرڅ دپاره نو کم از کم اکثر بعضې نیم ټایم کې خلک داسې وکړي چې په منډۍ کې د مال خرڅ نشي نو واپس د تلو هغه تګ ودو یا مناسب سکې ورځي ته د رسولو په بنیاد باندې په یو عریضي کې وتړي چې د هغې نه بیا دا ناخوشګوار وقوع رونما کېږي. نو لهذا موږ د خپل ټول عوامو ته ټول قوم ته دا درخواست کوو چې په دې صورتحال کې د غټ اختر د پاکې ورځې را روانې دي نو په دې کې لږ ډېر د خپل مال مویشیانو د دې حفاظت وکړئ، دا په محفوظ ځایونو کې وتړئ او د هغې نه علاوه چې کوم دی د منډیانې دي موږ په دې کې سپیشل سیکیورټیانې ورکړلي، سپیشل سیکیورټي پلان جوړلی، په هر ځای کې به زموږ په سفید پارچاتو کې هم کساني دا به موږ ګورو. خو بیا هم اکثر دا جیب کترګان او دا خلک ملک چې کوم دي دوی بیا هم خپل ناکام مزاحمو یو ناکام کوشش کوي. نو زما د خپلو عوامو ته دا درخواست دی چې خپل حفاظت په خپله هم وکئ، موږ خو در سره یو او که بیا هم داسې تاسو په یو ځای کې مشتبه څیز وینئ، مشتبه شخص وینئ، په مشتبه حرکاتو باندې پوه شوئ یا داسې د منشیاتو شکایتو نو انشاءالله زه دله دا حلفن زه تاسو له دا یقین دهاني در کومه چې ستاسو نوم به همیشه په صیغه راز کي او دا به په صیغه راز کې ساتلی کېږي او ستاسو په بالکل باقاعده ستاسو په امیدونو به موږ انشاءالله پوره خیږو. او یو زه تاسو له دا یو حلفن ستاسو په مخ کې دا اقرار کوم چې انشاءالله تعالی زما خدمت د الله په ذات مې د قسم چې صرف د قوم خدمت دی. دا زما میشن دی. چېرته هم زما که په ما باندې ستاسو په مخ کې زه دا یو کولاو چیلنج ورکوم چې په کومه ورځ باندې په ما باندې د 1 روپۍ کرپشن ثابت شو نو په هغه ورځ باندې به زه د خپل وردي وباسم او زه به نوکري نور نه کوم. او ستاسو سره مې دا لوز دی چې انشاءالله په دې مټه کې به انشاءالله زر تر زره تاسو چینج هم وینئ. هغه کې د منشیات فروشانو په روپ کې دی، هغه کې د غلاګانو په روپ کې دی. موږ به شپه ورځ خپل تن من دن دا به موږ قربانو او انشاءالله په میاشت نیمه کې دننه به موږ تاسو ته یو بل پریس کانفرنس بیا کوو، تاسو ته به موږ خپله کارکردګي هم ښایو، تاسو ته به موږ دلته کې بدلون هم ښایو او تاسو ته به موږ انشاءالله د تانې د کلچر کم چې کلچر د دا کلچر به انشاءالله په مټه کې بنئ.